نو استقامت په دین کې دا یو اهم څیز دی او استقامت دا درې څیزونو سره ختمېږي. نن سبا درې څیزونه په موږ باندې غالب دي. د دې وجې نه زموږ په دین کې استقامت نشته، زموږ اعمالو کې استقامت نشته، زموږ مونځ کې استقامت نشته، زموږ عبادت او تلاوت کې استقامت نشته. نمبر 1 چې انسان باندې د نفس غلبه راشي، نفس په ده باندې غالب شي، بس دی د نفس خواهشات پوره کوي چې یاره څه مې وخوړی او څه مې واغوندلی او څه مې استعمال کړی او کوم ګاډو کې وګرځېدلی او داسې او داسې. د نفس چې کله په انسان باندې غلبه راغی بیا دته الله تعالی په دین کې استقامت نه ورکوي. ځکه د ده مقصود دا دی چې زه ښه وخورم، ښه واچوم، ښه وګرځم. که د نفس خواهشات پوره کېږي، د نفس چرې دا نه غواړي چې دا انسان دې 5 واړه وخته مخوځه. نفس د انسان په کلم دا نه غواړي دی د ذکر والا شي، نفس د انسان په کلم دا نه غواړي دی د تلاوت والا شي. د نفس غلبه. دویم د شیطان غلبه. شیطان زمونږ ازلي دشمن دی. شیطان کله انسان پسې شي او دا انسان د الله تعالی نه د شیطان دپاره پناه نه غواړي چې خدای ما د شیطان نه وساتي. د شیطان غلبه او د شیطان منل دا انسان د استقامت نه پاتې کوي. بیا به دې مونځونو کې موږ ټول اکثر د شیطان خبره منو، بس یاره دا دکان دی او لږ غوندې به یې کوله وساته، مونځ به ځان ته وکړو. دا د شیطان مونځ پاتې شو. سهار یاره خوب ډېره مزه کوي، وړه غوندې شپه ده، خیر بیا به ماسپښین سره مونځ وکړو، بیا به مازدیګر سره مونځ وکړو. ټول د شیطان منل دا د شیطان خبرې دي. د شیطان په خبره باندې موږ روان یو، د رحمان خبره رانه یره ده. استقامت رانه پاتې شوی ده، استقامت پاتې شوی ده. موږ ټوله ګرمي چې زیاته شي دعاګانې کوو باران، او چې کله ساړه ډېر شي خدایه پاکه موسم ښه کړي، او چې کومه شپه باندې موسم ښه شي د سهار مونځ ټوټې شي. یا سهار مونځ په 3 کسانو باندې، په 5 کسانو باندې د الله تعالی نه رحمت غواړو. د الله تعالی هغه رحمت ته موږ دا جواب ورکوو، دا شکریا ادا کوو چې تا را باندې رحمت راورولو. شپه دې راته یخه کړه، ورځ دې راته بهترینه کړه، اوس به ستا شکریا نه ده، اوس به ستا شکریا نه ده. اوس به د سهار مونځ نه کوو، بس هغه چوټي شو، ځکه تا را باندې مهرباني وکړه. افسوس پکار دی. افسوس د ټولو نه اهم شي نور څیزونه پرېږده. نور څیزونه یو طرف ته کړه، نورې مسلې مې یو طرف ته کړه. دا نه مسلې دي او دا نه تقریر دی او نه وعظ دی. دا د انسان دی د خپل زړه کې کښېني، ځان سره دې کښېني او لږ دې سوچ وکړي، لږ دې سوچ وکړي. معاملات صفا کوو، دکان صحیح کوو، تجارت صحیح کوو، معاشره صحیح کوو، دا صحیح کوو. هغه رستو خبرې دی، ټولې رستو خبرې. سبا مونږ ته ډېر خلک ټلیفونو کې په دې مسلې وکړه، په دې مسلې وکړه. سهار مونځ دې کړی، سهار مونځ نه کوې او مسلې غواړي. اوله مسله خو دا ده چې د سهار مونځ وکړه. اوله مسله خو دا ده د جمعې 5 واړه وخته مونځ شروع کړو. د ټول نه اوله مسله دا ده، د شریعت اول حکم هغه مونځ دی. نورې مسلې وروسته دي. اخلاقیات صحیح کوو، دا صحیح کوو، دا صحیح کوو، هغه به صحیح کېږي، هغه به وروسته کېږي. د الله د کور سره تعلق نه جوړ اخلاق باندې سره هغه اخلاق خو دوکه ده چې د الله د کور سره تعلق نشته او ته د خلکو سره اخلاق ساتي. سوچ کول پکار، خود سوچ کول پکار. یو کس وایي یاره موږ د خلکو سره اخلاق ځکه ښه ساتو، زمونږ د دې خلکو سره ژوند دی. د اخلاق د دنیا دپاره، د اخلاقو صحیح کول د څه دپاره؟ د دنیا دپاره. خلکو سره مې ژوند دی او خلکو سره مو تجارت دی، بیا تجارت خرابېږي. زمونږ اخلاق هم د دنیا د ګټلو سره یې ګرځي چې د الله سره مې تعلق نه دی جوړ شوی، د الله ته سر نه ټیټومه او خلکو سره اخلاق ښه ساتمه، دې دپاره چې تجارت مې خراب نه شي، دکان مې خراب نه شي. دا اخلاق نه دی، د په دې اجر نه میلاوېږي. صفا خبرې دي. اکرام مسلم نه پس د الله رضا. مسلمان عزت او اکرام او اخلاق او سره ښه ساتي، خو څه دپاره؟ الله رضا. دا نه چې بهرحال زمانو د ټولو نه اوله مسله هغه شریعت مطهره کې زموږ په اسلام کې